رنډې. ما ورته زه خو رنډې نه پېژنم، ولې چې موږ خو په د خپل ژبه کې یو خلک ته کنځل کو چې رنډې، د رنډې په مطلب نه پوهېږم چې هغه څه ته وایي. هغه ما ته وایي چې رنډې دې ته وایي چې هغه چلیږي. ما وایي چې وایي چلیږي، چلی خو موږ په خپل ملک کې چلیدلی شو. 12 ګنټې مزل په هغه دوبۍ کې ما چې څنګه کړی، الله ما ته څنګه توفیق را کړی دی او زه مسافه ته راوستې یم، نو هغه الله کتلی دی. زمونږ وروڼو چې څومره ویډیوګانې تاسو کې، نو پلیز که تاسو مدد نشئ کولی، یو تنګول مه کوئ او یو ښځو ته د عزت خبرې مه کوئ چې دا عزت وښایئ، مخ وښایئ، یارانه وکړئ یا دا. ولې الله پاک وایي چې انسان مې غریب کو خو وی بې بس او کنجر ډم مې نه کو. دا عزت ستاسو په کور کې دی. بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو کتونکو، علب خان شیرپو ویلفیر فاونډیشن د دغه بې وسه بې څوکه خلکو سره الحمدلله د خپل وس مطابق امداد جاري ساتلی. روژه وه او د روژې نه پس چې کوم دی نو پکې اختر هم تېر شو، دا د اختر پکې بس وایي چې ختم هم شو. خو دې زنانه زما سره په رابطه کې وه چې ماله به اوړه راکړې، ماله به اوړه راکړې. نو د اوړو بوجۍ ما دې له ایښودلې وه او دا حضرت خان حاجي صاحب د طرف نه چې کوم موږ امداد وکړو یا دوبۍ کې ورو ورو د هغه ډېره زیاته مننه کوو مسلسل. او بل یو خوراکې ما بار بار ذکر کو، خو خلکو ته مسلې راځي نه، خوراکې ته په هسپتال کې یو داسې عجیبه مسله راغله چې دغه هم یو افسوسناکه واقعه وه. ګرانو کتونکو، دې زنانه له ما مخکې ویډیو کړې وه. دا ډېر خلکه وایي نمبر یې پې ولې نه ورکې، نو چې نمبر یې پې ورکړو نو دا خو زنانه ذات دی او غربت را په مخه کړي، د مجبورۍ نه دې ویډیو ته راځي. نو بیا ورته بعضې خلکه شنه او سره باغونه وښیي، نو په دوکه یې بهر ملکونو ته بوځي، نو هلته بیا په ځای پرېږدي او هلته کې بیا شرمیږي، ذلیله کېږي، خوارېږي. هغې کې دا یوه زنانه خو هم ښه ذلیله شوې ده په دوبۍ کې، او په دغه طریقه باندې چې یاره زه په تا باندې خفه کېږم، ته راشه او تا له زه روزګار در کوم، دې ځان سره خپل خاوند هم بوته. خو چې هلته کې لاړه نو هغه غلط ډیمانډونه، خو دا ورته ښه ډټ کې ولاړه وه، په ځان یې سخته تېره کړه. 3 میاشتې په دې ډېرې سختې تېرې شوې. د دوبۍ نه ما سره مسلسل په رابطه کې وه. د هغې نه پس دا نن ملاقات کېږي چې نن تاسو سره زه خو هم په ویډیو کې متعارف کوم. نو من نمبر یې لکه بله ورځ یو ویډیو ما کړې وه او یاره یو 100 کسانو را نمبر یې واخیستې. خوراکۍ ته مې کال وکړو، ما امداد خو به سر شوي ویار سړی راته وایي چې یاره مخ راته وښایه او ما سره خبرې وکړه. نو ستاسو دا میسیجونه، ستاسو دا پښتو دا ځانم چې مفتي اعظم جوړ کړي وي د فیسبوک او دا ښکلې ښکلې خبرې چې موږ سره وکړي، نو موږ ته بیا پته لګي چې تاسو د هغه زنانه سره څه خبرې وکړئ. هغه میسیجونه، هغه وایسونه هغه موږ ته رولېږي. الله پاک وایي چې په چا د یو پرده واچوله زه به په تا یا پرده اچوم یا به زه په تا 15 پرده اچوم. زموږ دغه کوشش وي چې موږ د چا دغه سیکریسي چې کومه ده هغه موږ رابار نه کوو، نه ویوز او لایک له ویډیوګانې کوو چې یاره یو زنانه ذات دی چې هغه په خپلې خپو درېږي چې بیا ویډیو ته نه راځي. د دې بوجۍ خواهش و چې ما له بوجۍ اوړه راکړې او ما هغه بوجۍ اوړه چې کوم دی هغه له ما ایښودلي وو او نن هم هغه بوجۍ چې کومه ده هغه دې ته میلاویږي. خو بهرحال دا ما چې کومې خبرې وکړې تاسو څه وایئ؟ جی بالکل، ستاسو یو جهان مننه چې د روژې نه پس هم تاسو زما برخه ماته ایښې وه، تاسو زما تپوس وکړو. یو خو چې روژه کې ډېره اختر کې زه ډېره سخته بیمار وم، ځکه چې ما یو داسې ډچکه خوړلې وه چې د هغې د لاسه ما همت بایللی و چې زما خپل کور نشته، نو زما خور ما ته ویل زما د کوره وځه. نو ما وی زما د خاوند دې ځای کې خپه کټ شوي ده او زما زوی نشته، زما لوریانې دي، زما کار نشته، زه به څه کوم؟ څو لوریانې؟ زما 2 لوریانې دي، هغه هم وړي دي، لکه د کار د روزګار نه دي. نو ما دا سوچ کولو چې یاره زه به زندګي څنګه تېروم، زه به څه کومه، زه به دا کور کریا، دا بجلی بل دا به چېرته نه پوره کوم. एकदम په ما داسې څه چپه راغله چې زه کټ ته پرېوتم او زه بالکل بس تبه 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 تبه، زه بالکل د حلادو بادو پرېوتلي. اوس زه نن ښه شومه، نو زه تاسو ته رالم چې یاره زه دومره شم چې دا یو بوجۍ زه اوچتولی شم. ما کیسه راغله، زه تاسو ته رالم، ما تاسو ته وایي چې دا به ما ته ایږدئ. شکر دی چې تاسو ما ته کېښود، ستاسو یو جهان مننه چې تاسو دومره د یو غریبانو خیال ساتئ او تاسو په زړه کې درد دی، دوک دی، هغې سره تاسو په یو سهاره کې ولاړ یې، نو ستاسو ډېره مننه. او بل چیز تاسو مخکې ما ته ویډیو کړې وه
او زموږ د سره مخکې تاون شو. جی بالکل شوی و. درو خبرې خو نه کوي. په دنیا کې وایي پنځه ګوتې یو شانتې نه دي. دنیا کې ښه خلک شته، په دې ښه خلکو دنیا آباده ده. ټول خلک داسې یو شانتې نه دی. خو زه دا افسوس کوم چې آیا زمونږ دا څومره پښتانه چې بهر ملکونو کې دي دا د دې پاکستان دي، دا د پښتانه دي. نو که یو خپل یو پښتني له په سر لپټه واچي عزت ولا ورکړي نو دا د یو پاکستان احترام کول دي، یو د خور عزت ورکول دي، یا د یو مور عزت ورکول دي. موږ هم د هغې میندې یو، د هغې خوریانې یو، د هغې عزت یو، ولې چې د دې پاکستان دي. نو آیا که زه یو کس دومره مجبوره کړم په یو 3 میاشتو په ټلیفونونو باندې چې یاره ته ستا لورو یا ستا خاوند تاسو دوبۍ ته راشي، نو ته به په دوبۍ کې کار کې 1200 روپۍ به ته تنخوا اخلې او ته به کانه کې ستا خاوند به بیل کوي، نو ته به ښه شي. ته به ځان له یو 3 مرلي ځای د یو کمرې به مالکه شي. انتهایي ډېر زیاته د حد نه زیاته لکه انسان وایي چې خدای هغه وخت راولي چې زه یا جنت ته لاړه شم او یا مکه مدینې ته لاړه شم. زما داسې ارمان دی چې یاره ماله خدای پاک یوه کمره راکړي. ولې که زما زوی نشتی، زما خاوند معذوره دی، که سبا زه د لادو باندې پرېوتم نو په خپلې کمرې کې به هم په حیا به هم په عزت به هم، یا که زه مړه شم زما لوریانې به په حیا وي، د چا ګوتو ته به نه ورځي، په بوره حالات به زندګي نه تېروي. دا زما خواهشات دی. چلو هغه ما خبرې کولې ما ته هغه سړی ښه ښکاره شو چې یاره صحیح ده، زما خاوند خبرې کولې ما کولې. هغه موږ دوبۍ ته لاړو، هغه موږ له ویزټ د 20 ورځو هغه کړی و، ویزټ کړی و. موږ خو په ویزټ نه پوهېدو، موږ په دې څیزونو نه پوهېدو، موږ جهاز څه لیدلی و، موږ دا خبرې څه لیدلې وې چې ته موږ له ویزټ کې د یو میاشت خو وکړه که نه، د یو 2 خو وکړه که نه، 20 ورځې ته څه کې تل د ما ډمخانې ته بوځي، ګډاګانو ته مې بوځي. تاسو ته ویلي نو چې 20 ورځې دي؟ نه ما ته 20 ورځې نه، موږ خو نه پوهېدو په دې څیز باندې. موږ ته څه پته چې دا د 20 ورځې. تا ته چې څومره ورځې دي چې راشه؟ ما ته وی چې دلته به ته کار کې، که ته خوشحاله وي خو اوسېږې به، که خوشحاله نه وي په خپل پاکستان ته به واپس وي. د هغې حکیم شاه نوم دی او ما په خیال چې د سوات د پیر بابا علاقې دی، ما په خیال دا شانتې. هغه ما ته وی چې یاره خورې وایي ته به په دې پاکستان کې هېڅ خور هم درته وویل؟ وایي خورې وایي ته به پاکستان کې هېڅ نشي کولی چې ته دوبۍ ته راشي او ته یو کالم تېر کړې ته به د خپل کور مالکه شي. موږ سوچ کولی چې یاره واقعي حقیقت دی زما خاوند نشي کولی. لاړې مختصر بس هلته ورسېدې؟ ورسېدم، لاړم دوبۍ ته. چې دوبۍ ته لاړم په دوبۍ کې چې څنګه د په شارجه کې کوزه شم دا سړی ولاړو، موږ یې راوستو. چې راوستو هلته یو هسپتال سره ناست نیمه شپه شوه. یو کس رالو هغه هم پښتون و، هغه د کباړ کار کولو. هغه چې دی موږ یو بلډینګ ته بوتلو، بلډینګ کې چې دی کمرې راته وښودله. ما ته وی چې ته دلته کې دغه ته راغلې رنډۍ. ما ورته زه خو رنډۍ نه پېژنم، ولې چې موږ خو په خپل ژبه کې یو خلک ته کنځل کړو چې رنډۍ، د رنډۍ په مطلب نه پوهېږم چې هغه څه ته وایي. هغه ما ته وایي چې رنډۍ دې ته وایي چې هغه چلیږي. ما وی چې وایي چلیږي خو موږ په خپل ملک کې چلیدلی شو، په خپل پاکستان کې هم زموږ سړي شته، چلیدو دپاره به زه دوبۍ ته راځم، داسې چلې نشي کېدی. هغه دوبۍ کې ما 3 میاشتې تېرې کړې، په ځمکه مې به سجدې لګولې، الله ته مې به جړاګانې کولې. ما ډېر په عذاب تېرې کړې. اخر په یو پښتون د سوات یو سړی و، د هغه په کور کې مې غونډه روجه کار خدمت وکړو چې زه راتلم. ما له هغې 20 روپۍ ټیکټ رانه کړو. زه د هغه ځای نه 12 ګنټې مزل په هغه دوبۍ کې ما چې څنګه کړی و، الله ما ته څنګه توفیق را کړی دی او زه مسافه ته راوستی یم، نو هغه الله کتلی دی. دنیا کې خلک شته داسې په لاره ولاړم، یو ښځه راته ودرېده، نه زه په ژبه پوهېدم نه هغه زما په ژبه پوهېده. بل پښتون ته فون وکړو، هغه رالو، هغه اردو کې خبرې کولې، ما ورسره اردو کې خبرې، هغې ما له 100 روپۍ درهم راکړې او په بس کې کېنولم او سیده اخښه ځای ته ورسېدم. دنیا کې داسې خلک شته. او هغه خلک کوم وو، هغه د سوات و، هغه دیندار و، د هغې په کور کې ټي وي نه وه. دومره خو ویل وي چې دا تورسري زما د کوره ځي او 50 روپۍ به ورله ورکړم، 50 روپۍ درهم ایستم. او بیا خیر خوراک یې خو دله درکړو که نه؟ خوراک پنیر یې هم درکړه؟ بلکل. یو سواتي د سره زیاتې وکړو خو بل سواتي خو دله پنیر درکړه په ځای کې. بلکل جي، هغې دینداره خلک و، ښه خلک و، خو خالي بس ما سره په دې جنګ رالو چې زه د اختر په 2 ورځ ډېره زیاته جړېدم، ما ماشومه جړېده. زه لږ بهر پارک ته لاړم، لږ په ما لیټ شو. هغې ما ته وی چې دا تا ولې لیټ کړو، ته زما نه معافي وغواړه. ما ورته باجي
خیر دې ستا لور راسره وه داسې چلو شو هغې ویې نه ته به معافي غواړې بس ما معافي ونه غوښتم ما ته له سامان راوغوښتو ته نه روانه شو تا نو زه ته وو ما زما هغه الله چې کوم الله دلته راوستیم هغه الله به ما ته لار جوړوي ما په خپل الله ډېر غټه خلک خو بغضه طالب خان شیرپو باره کې به هم خلکو خو ټلیفونونه برته کوي رابطې مو دغه خو دې ځای نو نن دا ته چې په رابطه کې ورته مې راشه او ځان له اوړه یو ساته وې ما له به اوړه راکړې داسې لکه دې نه مخکې هم چې کوم دی ښه امداد در سره جی شوی دی بالکل ژوند دی خو لکه دا چې خاوند پکې معذوره شو پیسې هم پرې لګي نو څه وایې دې ځای باره کې بس دا چې دی په دوبۍ کې د شپې ځای نه و دا کټې ګوتې ځای لګېدلی و هغه بس داسې کټ شو بیا هغې نه پس هغه ګوته څخه شو هغه بیا مکمله لرې شوه بیا کټ شو د هغې نه بیا دا غونډه خپه کټ شوله ښه د خاوند هم د دوبۍ نه کنډم د شو دوبۍ نه کنډم شو چې هلته کې بار اوده و پته چې سپي چیچلو که څه مسله وه بس هغه ځای لګېدلی و زه ته نه خو بل ځای کې وم هغه بل ځای کې و او بس هغه خپته نه کټ شوه بس اوس هغه زمونږ الله دی او الله زمونږ ما چې کوم زه دغه تپوس خبره کومه چې آی زمونږ وروڼو چې څومره ویډیوګانې تاسو کې نو پلیز که تاسو مدد نشئ کولی یو تنګول مه کوئ او یو ښځو ته د عزت خبرې مه کوئ چې دا عزت وښایئ مخ وښایئ یارانه وکړئ یا دا ولې الله پاک وایي چې انسان مې غریب کو خو وی بې بس او کنجر ډم مې نه کو دا عزت ستاسو هم په کور کې دی تاسو هم پښتانه یې موږ هم پښتانه یو که تاسو موږ سره مدد نشئ کولی که نه زموږ عزت ته لاس مه اچوئ موږ که په دې ویډیو راځو که نه نو د ډېرې مجبورۍ نه راځو د ډېرې بېوسۍ نه راځو زموږ په دې بهر ملکونو کې نران شته پښتانه شته عزتدار شته داسې خلک شته چې هغه د ښځې په سر سرم ورکوي خو داسې مه کوئ د دنیا دې ماته اوس وایي چې څوک وایي چې واده را سره وکړه څوک وایي یارانه را سره وکړه یو خاوند په نکاح کې بیا خو خلک به وایي ابله یو زنانه چې کومه ده نو په خاوند په نکاح کې خو صرف پورته راشړلې ده ما ته دومره کالس کېږي یا ما سره نکاح وکړي ما سره به نکاح وکړي لکه څنګه به او په دې میډې چې ته زه چا سره نکاح وکړم هغه سړی به ما له څه عزت راکوي هغه به ما له څنګه ژوند راکوي ګرانو کتونکو دا زنانه چې کمې خبرې کوي دا پریکټیکلي تا ته وکړي خو دا د هرې زنانه سره د هرې خور سره دا سیستم روان دی زموږ د 14 کالو نه دا ویډیوګانې کوي د ټولو سره خو موږ په هغه الفاظو کې نشو بیانولی په کوم الفاظو کې چې او دوی ته نه بیا تصویران وباسي بیا بلیک میل کوي او وایسونه دا وایسونه دې زه مخکې لېږم نو ګوره ما ته ډېرې زنانه وایي زه ورته ووایي چې تکړه نه دنیا په سوشل میډیا هېڅ تا را تصویر دی زه په دې خلکو ته وایم چې تاسو موږ سره خدمت نه کوئ تاسو موږ سره مدد نه کوئ ته زما د وټسپ نمبر ولې جوړئ ما پسې ولې راځي ما پسې کال ولې کې دا نه دي کول پکار زما وروڼو تاسو د دې پښتانه د پاکستان ملک یې که تاسو تللی یې که نه تاسو هم د غربت ته لاسه تللی ما تا ته دا وایي چې تا دا کاریم کړی دا فنکاریم کړی دا لفخان شیرپو فاونډیشن ته بار بار رالي مدد ته مو کو د دې ځای باره کې څه وایي چې هغه خلک زه وایم خدای مې د روجې ته بس ژوندی پاتې کوي دا بعضې خلک ما پسې ډېرې کنځلې کوي چې صرف دوی مشغوله وي که نه چې دوی زه مشغوله ساتم نه چې بس چې ګوره تاسو څه کې څه وکړه نه نو زه به نه راتله زه چې زه یو داسې نره ښځه یم لکه څنګه چې وزیر اعظم دی چې په دوبۍ کې ما په ډټه وخت تېر کړو که نه نو چې زه تا له راځم نو ته به نر وې تا کې به څه وي پوه شې که تا به څو خبرې کوي که نه هغه سوځي هغه تا برداشت کولی نه شي مین خبره ده صحیح راشه موره دې خوا ته یو مور د ټوله روژه چې کومه دلته کې راغله دلته کې ناست سره خو دا ما یې ساره کړې په دې وه چې ما یې هلته به بېله ویډیو کوم دې سره به بېله ویډیو کوم نو دا چې کومه ده راغلې ده دې زوی چې کوم دی نو هغه هم علاج غواړي او علاج پیسې خو څوک ورکولی شي نو 25,000 روپۍ میاشت په هسپتال کې رانه غواړي نو یو هغه ده دلته کې راځي دې ځای نه خوشحاله شوې خوشحاله یم راځم اوړه م راکوي غوړي م راکوي روژو پوره راکوي اوس مې ورته وویل چې زوی داخلي ته مې ضرورت دی خو زما سره پیسې نشته بل را باندې بېګا کوټه م راپرېوته په باران کې نو سراکرونو راغله موږ یې نیسونو موږ له ټوله روژه راکړله او اوس په لاس وویل نو خو زه ورو ورو شوم ورته کېناستمه چې څه نصیبه مې به راکړې او خدای د جون عزت هم ورکړو چې د ده له څو خیال ساتي او ده له رالېږه موږ له راکوي خدای له ټولو سره خو وکړي د غریبۍ نه خلک دلته راځي چا دا خوښه ني چې زه دې لاړ شم ودېځم خاوند مې مړ دی کونډی یم مشر زوی مې دی د دې لږ په عمر کې دی د لو ساتي و هغه پرې ایس و اورېدلی دی او چې بالکل چې دا څومره ښځې په دې ویډیو راځي که نه دا د غربت نه راځي د ښې ورځې نه راځي د مجبورۍ نه نه راځي او بیا خلک کم قسم ویډیوګانې ګوري برقو والا ډېرې ګوري خو کولو ګوري او بیا په هغې کې موږ ته ووایي زنانه داسې راغلې زنانه هغسې انتې راغلې موږ ورته یوټیلیټي سټورونو مخې ته وګورئ زنانه ذلیله کېږي
اومني باندې وګورئ، بېنظیر انکم سپورټ پروګرام کې وګورئ، احساس کې وګورئ. او دا جمعې په شپه چې دا ښځې په بورکو کې د 4-5 ګنټې د یو 3 د روټو ته ناستې دي، دا څومره په تکلیف کې وي. ولې چې دا غربت او ایلب خان شیرپو د ښځې بېعزتۍ کوي او ښځې راځي او ته واغه دا چې خپله خوښه ده. نن زما مخ تا کولو کړی دی چې په خپله ناست یم، خپلې مرضۍ ناست یم. که څوک مخ پټوي نو پټ دي، که چې نه پټوي نو ایلب خان خو ورته نشي ویلی چې خو دا یو خبره ستا د وړاندې کوم چې مخ یې کولو وي که نه، نو څوک هغه ویډیو مو ګوري، څوک ورسره امداد مو کړي. دا د ټولو خلکو تاسې نن لږه کولو خبره کومه، لکه د خلک ما سره د هغوی برقه مرقه نه څوک ګوري او نه برقې والا سره داسې هغه ښه خلک هم چې کوم دي که نه چې تا سره امداد کوي، نو هغه نمبر ته بلاک کړي، نو بیا هغه نمبر بلاک شي، نو موږ سره رابطه وکړي. زه ورسره په داسې دغه کوم، زه ورته یم یار وروره ما وله نمبر ورکړو، خلکو دومره تنګه کړه چې هغې بلاک کړه، هغې چې پاکې ناپلیته ښه در وکړي که دونه تنګ کړي که نه، نو هغه روغ خلک هم دې سره بدنام شي. ډېر روغ خلک دي، څنګه چې تا ذکر وکړو که نه، نو دا دنیا د چا د مخ آباده ده. ما سره چې په دې روژه کې حضرت خان حاجي صاحب دی، دوبۍ یو ورور دی، لکه ته هم دوبۍ ته تللی وې، ما سره دوبۍ نه ټوله روژه دوبۍ یو ورور چلوله، ښه دغې را سره وکړو، یو خوراکۍ را سره وکړو که نه. نو بس هغه دي، خدای پاک ټول عمر خوشحاله او آباد ساتي چې دومره تاسو سره خلک تعاون کوي، تاسو ته ګوري او دې یتیمانو غریبانانو خلکو ته خلک راشن را لېږي، د دې مرسته کوي، نو هغوی د خدای پاک ټول عمر خوشحاله او آباد ساتي. ګرانو کتونکو، خو دې سره څوک مدد کوي چې یاره ما له نمبر زه به درله نمبر درکړم، دې سره به رابطه وکړې، خو مدد ورسره کوی نو امداد له هم راغلی. دا نورې خبرې پکې بس په دې رالې چې زما په وجه باندې، خو دا هغه ځای نه ما سره په رابطه کې وه، او الحمدلله هلته کې زمونږ یو استاذ یو ملګري شیر علي خان او یو پل ربیو، هغوی ورسره بیا ښه خواري کړې ده. د هغوی ته په دې موقع باندې زه خیرای تقسیم پیش کوم. هغوی خپل کوشش کړی دی، چونکې هغه دې ځای دي او مسافر دی او 400 دي، نو هغوی خپل یو کوشش کړی دی. نو دا بوجې وړي دي، دا به هم ځان سره اوچتی، صحیح ده که نه؟ دا به ځان سره اوچتی او دغه چې کومه ده، نو ګرانو کتونکو ستاسو د وړاندې دي ایلب خان شیرپو ویلفیر فاونډیشن سره تاسو مدد کوئ. په دې باندې اکاونټ نمبر دی. ډېرې ماشومان یتیمان رانه کتابونه غواړي، علم کوي، هغوی سره مدد کولی شي. د کوجه کې هم خلک راځي چې سراسري ولی ورکوو، چې نه وي نو رانه واپس دي، تاسو ته مخامخ کوو. نو تاسو په دې مه خفه کېږئ، د لاس ګوتې یو شانتې نه وي. په دې مسافرو باندې دا پاکستان آباد دی، دا مسافر دی پاکستان ته دومره پیسه رالیږي، خو دا ټیک ټاک ولګېده که نه، دلته به غربت ختم وي. دلته کې دا کم ډاکوان چې دي، دا شپې بېګۍ هم ډاکه کړې ده، بېګۍ 12 بجې ډاکه کړې ده، پېټرول یې را باندې ګران کړي دي. دا ډاکوان دلته کې ناست دي، دلته کې مونږ لوټي، یو شمېر رانه ټکسونه اخلي، موږ له څه وسایل نه راکوي. نو ستاسو په وجه باندې داسې غریبانان خلک چې کوم دی، دا ښه روان دي. خو بس بعضې داسې خلک وي چې هغې د لاسه بدنامي شي، موږ دې خبرو ته جوړ شو. نو ټول هسې نه چې دا خبرې ځان ته واچوئ، نه ټول داسې نه دي. هره جامه کې چې کوم دی نو ګړکفان شته، په هره جامه کې، خو د عالم جامه ده، خو د صحافي جامه ده، خو د سوشل اکټیویسټ جامه ده، خو د زنانو جامه ده، خو نوره شاعر طبقه ده، خو بله ده، خو بله د په هره جامه کې د لاس ګوتې یو شانتې وي. یو بل د هرې علاقې خلکه داسې نه وي. د ملکنډ ډیویژن نه موږ سره ډېر خلک امدادونه کوي، خو موږ سره نه کوي، نورو خلکو سره کوي. ملکنډ ډیویژن والا په امدادونو کې هم ډېر مخکې روان دي، دغه خبره هم نه ده. نو خو دې سره څوک مدد کوي، ما نه نمبر اخیستی شي، ډېره مننه، خوشحاله شو. خو ما سره کوي نو زه به ورته داسې شمېرم چې دا واله چې دا هم ته بیا نه منکرېږي چې دا چا امداد را لېږلی، ځان له پې کوټه واله، ځان له پې ځای واله، ځان له پې کور واله. ډېره مننه، خوشحاله.